د الله پیغمبر زه ډېر کمزوری وو، زما عملونه کمزوري وو، لیکن د الله پیغمبر یو عمل مې کړی و، په هغې راته نن فخر دی. کله چې دنیا کفر راجمع شوې وه، زمونږ دیني مدرسې دا ادارې دا علما کمزوري کول. الله پیغمبره هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې لوڼۍ راغستې وه، ما له دې سره شریکه کړې وه. الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و، د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو، هغه وخت کې ما د کربوړې کردار نو ادا کړی چې پوکیې کول د اور د تیزولو کوشش یې کوو، بلکې هغه وخت کې ما د هغه مارغه کردار ادا کړی و چې مخلوقه کې به اوبه راوړې، په اور به ورشیندلې، چا ورته لاسکې اور خو به دې ډبري، هغه ورته ما ته پته چې اور به دې ډبري. خو لیکن زه سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام په ملګرو کې خپله نامه شامل وغواړل. الله پیغمبره کله چې د خلیل الله د سوځولو کوشش کېدو، هغه وخت کې زه د نمرود د ملګرو په صبرو کې نه وم ولاړ، زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په صبرو کې ولاړو، زه د وخت د فرعون د ملګرو په صبرو کې نه وم ولاړ، زه د وخت د موسی د ملګرو په صبرو کې ولاړو. الله پیغمبره زه د دغه ظالمانو دغه مدرسې او جومات د ګیرې پګړۍ او د شملې د جومات مدرسې خانقاه او د مرکز د دشمنانو په صبرو کې نه وم ولاړ. ستا د دغه وارثانو دغه عالمانو قاریانو حافظانو چې د زمانې ظلم جبر سره مخامخ وو، مشکلات یې بللې وو، تکالیف یې قبول کړي وو، فقر و باقي برداشت کولې، په دا ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله. الله پیغمبره زه ستا د دغه وارثانو سره په دغه ټاټ او چټایي په یو سب کې ولاړ وم. الحمدلله. نعرہ تکبیر. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دغه علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، زموږ ستاسو د نړۍ جلسه او پروګرام چې د قرآن مجید د ختم پروګرام دی، محترمو مانه مخکې علماء او مشایخو تاسو ته تفصیلا قیمتي بیانونه وکړل. مانه وروسته به انشاءالله العزیز لوی مشایخ اکابر اوی راځي تاسو ته قیمتي تفصیلي بیانونه اوی کوي. زه صرف د حاضرۍ په بنیاد باندې څو خبرې ستاسو په وړاندې مختصرو الفاظو کې عرض کوم انشاءالله. محترمو دې وخت کې که تاسو په پوره دنیا کې وګورئ، نن عالم کفر په یو پیج باندې دی. عالم کفر د وسایلو استعمال کوي، د طاقت استعمال کوي، د میډیا استعمال کوي. محترمو د هغوی د دغه هر څه مقصد زما او ستا د نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول دي، د هغوی د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول دي، مسجد او مدرسې سره د هغوی تعلق کټ کول دي، علماء حق باندې هغوی بد اعتماده کول او بدزنه کول دي. دویم طرف ته که تاسو وګورئ، محترمو د هغوی مقابله زموږ حکومتونه نه کوي، د هغوی مقابله زموږ حکمرانان نه کوي، د هغوی مقابله همدغه اهل حق علما همدغه مدارس و جماعتونو والا کوي چې یقینا د هغوی سره وسایل اسباب نشته دی، د هغوی سره د دنیا ظاهري طاقت او قوت نشته دی، د هغوی سره میډیا نشته دی. لیکن نن که تاسو وګورئ، الحمدلله دلته اسلام موجود دی، دلته قرآن موجود دی، دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونه قربانونکي، خپل سرونه شیندونکي ځوانان موجود دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بیللی دی او شکست به د قیمت د سبا پورې د کفر وي انشاءالله العزیز. زور انشاءالله ټول ملګري انشاءالله. محترمو دا درسګاهونه د اسلام د حفاظت مرکزونه دي، د قرآن د حفاظت قلاګانې دي، دغه درسګاهونه دي چې د دین ټولو شعبو ته ترو تازگی ورکړې ده، هغې آبادي ساتلې دي، هغې ژوندۍ ساتلې دي، چاهې هغه شعبه د جهاد ده، چاهې هغه شعبه د دعوت و تبلیغ ده، چاهې هغه شعبه د تصوف ده، چاهې هغه شعبه د اسلامي سیاست ده. دینی مدرسه او درسګاه د دغه ټولو شعبو دپاره د مور حیثیت لري، دا د مور کردار ادا کوي. د دې وجې نه زموږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو ذمهداري ده چې موږ د ځان سره دا عزم وکړو، د ځان سره دا قصد وکړو چې انشاءالله حالات هر څومره هر څنګه وي خو موږ به خپل دغه درسګاهونه آباد ساتو انشاءالله. زور انشاءالله. محترمو دا 1400 کاله تاریخ لري، دا 1400 کاله ماضي لري. زغه تفصیل که شروع کم شاید 3-4 غنټو کې ختم نشي، د دې وجې نه تفصیل ته نه ورځم.
دو درې اشارات صرف ستاسو په ذهن کې د راوستو دپاره عرض کوم. تاسو وګورئ 1857 جنګ ازادي دا زموږ د مسلمانانو د تاریخ خونین انقلاب دی. په دې جنګ ازادۍ کې 4.5 لکه مسلمانان شهیدان شوي وو. په دغه جنګ ازادۍ کې مدرسې او جومات تقدس پامال شوی وو، منبر او محراب شهید شوی وو، طالب وزیر منارې په ځمکه راغورځېدلې وې، هغه د الله اکبر پاکې نغمې خاموشې شوې وې. طالب سره بخاري په لاس کې وه، د بخاري استاد لاشي انګریزانو په ګولو هغه ونو ته ځوړند په ګولو اړاو کړی شهید کړی وو. طالب سره ترمذي په لاس کې وه، د ترمذي استاد لاشي انګریزانو هغه په اور سوځولی شهید کړی وو. طالب سره هدایه په لاس کې وه، د هدایه استاد د تورو تمبو شاته په جیل او زندان کې ژوند تېرو. یو طرف ته طالب مهرالو زما د سبق او درزګاه بس کېږي، یو طرف ته 4.5 لکه شهیدانو د انتقام او د پور مطالبه کوله، یو طرف ته د مسجد مدرسې تقدس بحالول دا مسلمانانو ته چیلنجو. په دغه حالات کې دویم طرف ته د انګریزانو د دنیا عیسائی مبلغین یهودي مبلغین دعوت لاله او ایته راشي دلته تاسو ته موقع د مسلمانانو ذهنونه خراب کوي، اگر اسلام نه متنفر کوي، هغه ته شکوک او شبهات او زهر وردن نه کوي. او په دې وخت کې محترم هندوستان کې ځای په ځای میلې ولګېدې، په اسلام او قرآن باندې تقریرا تحریرا اعتراضات شروع شو. چا ذهن کې نه راتلله چې په دا بري صغیر کې به اسلام محفوظ څنګه پاتې شي، چا په ذهن کې دا خبره نه راتلله چې دا بري صغیر مسلمان څنګه پاتې شي. لیکن محترم تاسو تاریخ وګورئ، نن تاریخ د دې خبرې گواهی ورکوي. که کله تاسو هم تاریخ اوچتلو بیا به ستاسو دل او دماغ هم د دې خبرې گواهی ورکوي چې په دغه سختو حالاتو کې، په دغه مشکل حالاتو کې، په دغه تکلیف دeh حالاتو کې دا ټول جنگ دا یوې دیني مدرسې دا یوې دیني درسګاه کړی وو چې هغه مدرسې ته دارالعلوم دیوبند ویلی شي. محترمو هغه یو درسګاه وه، د یو انار د ونې د لاندې نه شروع شوې وه. یو استاد ناسو الله محمود نامه وه، یو شاګرد ناسو محمود نامه وه. د چا ذهن کې دغه فلسفه نه راتلل. لیکن نن ټوله دنیا دا خبره تسلیموي چې هغه درسګاه دی امت ته مفسرین ورکړي دي، محدثین ورکړي دي، فقهای ورکړي دي، خطیبان ورکړي دي، مجاهدین غازیان شهیدان ورکړي دي، مؤلفین محققین ورکړي دي، مناظرین ورکړي دي. هغه یو درسګاه وه. نن ما او تا په دا بري صغیر کې که د الحاد نه پاک عقیده لرو، د شرکیاتو نه پاک عقیده لرو، ما او تا د بدعاتو نه پاک اعمال کوو، بیا ما او تا د بري صغیر دغه مسلمانان د هغه درسګاه احسانمند دي. محترم او دا حقیقت دی محترمو، نن که زما ستاسو دین او تهذیب ژوندی دی دا د دغه درسګاهونو برکت دی. په کومه معاشره کې چې دیني مدرسې او دا درسګاهونه ختم شي بیا دغه معاشره خپل دین او تهذیب کله هم ژوندی نشي ساتلی. تاسو لږ دنیا کې وګرځئ، حالات وګورئ. دا د بغداد حالات زموږ او ستاسو مخې ته دي. دا بغداد د مسلمانانو علمي مرکز و، لیکن د یو تریخ انقلاب سره مخامخ شو. هغه انقلاب ورنه دا درسګاهونه ختم کړل. نن تاسو ورشئ هغه خلک مسلمانان دي خو اسلام سره نابلده ورسته دي. شیخ الاسلام لیکلی دي، شیخ الاسلام مولا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتو خپل سفرنامو کې لیکلی دي وایي زه بغداد ته لاړم، د هغه ځینې مسلمانانو حالت مې وکتل، د هغوی رسم و رواج طور طریقې مې وکتې، حتی چې د هغوی مدرسو ته ورغلم. هغه خلکو کې د اسلام هېڅ قسم اثار په نظر نه راتله. ویلو چا نه مې تپوس وکړو هغه پخواني طرز کې چېرته مدرسه نشته دی، چا ګیرې وي، پګړۍ وي، اوږدې جامې اغوستې وي. ځکه هلته چې تاسو ورشئ د هغوی شیخ الحدیث هم ګیره برید خرولي، انګریزي اختان یې جوړ کړي، پین شټ یې اغوستي، ټای لګولي، پته نه لګي دا سړی مسلمان هم دی که نه دی. ویل ما ته یو ځای راوښود دلته لاړ شه. د دې وجې نه محترمو د خپلو بچو ته دیني ماحول ورکوي، دې بچو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت ور وښایي. ګورئ نن به تاسو له سنت لرې کوئ د خپل بدن نه، کم از کم احساس او درد به په زړه کې چې یو مسلمان یم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت مې پرېښي دي. لیکن را روان نسل ته به بیا دغه احساس هم نه وي، دوی به بیا دا ګناه هم نه ګڼي. دې بچو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت ور وښایي، دې بچو ته دا ور وښایي
ستاره پر ایډیل او نمونه محمد رسول الله دا ستاره پر ایډیل او نمونه ابو بکر صدیق دی عمر فاروق دی عثمان غنی دی علی رضی الله او معاویه رضی الله عنه مجمعین دی دې بچی ته ورخایا بچی ستاره پر ایډیل او نمونه هغه امام ابو حنیفه دی امام شافعی دی امام مالک دی امام احمد دی رحمهم الله اکابر اسلاف ورته ورخایا اولیاء کرام ورته ورخایا دا وی تذکره ورته ورکا دې بچی ته هغه فلمي اقتران مور خایا ډرامو والا مور خایا خاکو والا مور خایا دې بچی ته بخپل کور کې دینی ماحول پر هم کده خلک وروخ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر او د بچی اولنې حکم په مور او پلار باندې دغه دی محترم بهرحال شیخ الاسلام لیکلی ماته زیرو خو جلته مدرسه شته دی الته په خواني اثار شته دی چې ورغلم بل واقع دلته سن اثار موجود ول هغه محتوی به چې دا ګیره ودلته په پورا علاقه کې چا ګیری نه وي سپین ګیره و ول ما سره ملاقات وشو ول به چې واپس راتلم ډېر زیات وجړل دا ګیره په خو باندې لم د شولا به ماته وی د پاکستان مسلمانانو د زما پیغام وایا او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت مونږ بغداد والا ترا کړو مونږه نه قدرې وکړه رب را نه نعمت واغستلو نن په سروستر گزارو خو هیڅ بل است راځي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت واستاسو ته درکړي خبردار تاسو نه قدرې ورکړي ون رب تاسو رم واخلي به تاسو زمون په شان په سروستر گزارې خو هیڅ بل است نه درسي قدر به کوي ان شاء الله حضور ان شاء الله محترم ولدي قدردار خپل بچی دې تر ولګي دا بچی معلمان قاریان حافظان جوړ کړي ګوري بچی دنیا دار جوړول الله هیڅ د کمال خبره ده د رزق وعده الله کړی دا او ما من دابه فی الارض الا الله رزقها بچی دیندار جوړول دا کمال ده الله رب الجلال موږ تاسو ته تنبیه راکړي خبرداري راکړي یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره اے انسانانو ډېر لوی تباہي او هلاکت در پسې را روان دی ویښ شئ بیدار شئ د خپل ځانونه هم دغه تباہي او هلاکت نه بچ کړئ د خپل اهل ویال هم بچ کړئ دې تېرو ورځې نه مخکې زه بلوچستان کې هم څو ورځې وې جلسې پروګرامات وو کوټه کې یو ځکه لوی اجتماع و ختم بخاري ما نه مخکې یو شیخ صاحب ور هغه بیان اگر بنو د یو مفتي صاحب د کتاب حواله ورکول ول زمونږ علاقه کې یو سړی د ډېر مالدار دی ربطي دی ویل یو بچی باندې سکول وایو تعلیم کالج مخکې لاړو ویل بچی بهر ملته ولیږو ویل سمو د بس د بچی چې ډاکټر شو کله کلي وطن ته واپس راتلو ویل په دې یوه ورځ باندې هغه چې څومره انتظامات کړي استقبال خوراک انتظام ویل 10 کروڑ روپۍ سره په دغه ورځ لګولې ویل اسلام آباد نه چې کوم ګاډي کې راتلو دا مفتي صاحب وایي په دا ګاډي کې زم ورسره وو ویل موږ لا کلي وطن ته نه رسېدلي د بچی په د پلار پسې دغسې د مخ راته وکړو ورته بابا ډېر لوی ظلم دی راسره وکړو ورته بچی ما تا سره څه ظلم کړی دی ما خو به تا تعلیم وکړو لکونه کروڑونه روپۍ مې در باندې ولګولې ته ظلم دې راسره وکړو هغه ورته دا پلار ته نه و پته چې دغه بدقسمته بچي څنګه شوړو دی هغه ته نه و پته نن د ژوند او زندګۍ دغه ورځ د دې په لاره مخام کېدونکې ده د دومره لوی مسافرۍ نه پس به مو واپس دی کور ته وررسي ویل لازم کېدم چې دغسې د مخ راته وکړو پلار ته وایي بابا ټول عمر د دنیا پسې ذلیله کړم کله دې رب را ونه ښودو کله د آخرت را ونه ښودو کله د قرآن سره زما تعلق جوړ لکو بابا زه اوس د دلته روان یم لږ ساعت بعد به قبر ته ورځم د قبر فرشتو ته به ورځم بابا هلته فرشتې اوس زما دغه ډګرۍ نه بري زه به هلته د قبر فرشتو ته څه جواب ورکوم ویل هغه بچي خپل پلار ته رځم که نن په وخت کې اخرني الفاظ دا وویله ویل بابا ډېر لوی ظلم دی راسره وکړو راولوی د وفات شو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر محترمو دا بچي درته بې رزم کېدل په وخت کې ګیله ونه کړي زه ما مقصد قطعا دا نه دی چې تاسو ټول بچي ملایان جوړ کړي مونږ یې استاد وو هغه به وي که دا ټوله دنیا ملایان شي بیا به د قیمت علامه وي دا درته به ضرور وایو بچي دینداره جوړ کړي دا بچي د 2 ورځو دنیا دپاره د دې آخرت تباه نه کړي دا بچي د مدرسو ته راولي قرآن پې زده کوي دې بچي ته دا ذهن جوړ کړي بچي ته مسلمان دی بچیا
د رب د حکم دپاره به د ټوله دنیا قربانو، لیکن د دنیا دپاره به د رب حکم نه قربانو. دې بچي ته دا ذهن جوړ کړي ته مسلمان یې، دې نه پس کې دغه بچی هر څه جوړی، هر ځای ته لګي د تا مرضي ده جوړو به که نه انشاءالله. او دویم نمبر محترمو دا مدرسې دا علما د دوی سره به ملګرتیا کوو، د دوی سره به تعاون کوو، د دوی سره به څنګ ودرېږو. نن تاسو دې ماشومانو ته وګورئ چې د ستارې فضیلت دی. تاسو ګورئ د یو چا بچی وي که نه، یو څوک یې درله د لږ تکلیف نه بچ کړي، مونږ تاسو د هغې ډېره لویه شکریه ادا کوو، احسان یې زده. لیکن تاسو ته پته ده را روانه تباهي ډېره لویه تباهي ده. دا سترګو کې به اوښکې ختمې شي. حدیث کې راځي دومره اوښکې به وبهیږي که یو څوک پکې کښتۍ چلول وغواړي کښتۍ به پکې وچلولی شي، اوښکې به ختمې شي، د دننه نه به وینې را شروع شي. زما او ستا دغه بچي دا علما دا قاریان د دغه را روانه تباهۍ او هلاکت نه بچ کړي. باید چې مونږ قدر وکړو دغه خلکو، د دوی سره محبت وساتو، د دوی سره تعلق جوړ کړو. نن افسوس مونږ خپل تاسو د دغه محسنینو سره دشمني کوو، د دوی استحصال کوو. تاسو کتلي وو دې حکومت پرې تېر ګورنمنټ کې ویل مونږ به علماو ته امامانو ته 10,000 روپۍ اعزازیه ورکوو، اگر چې هغه هم بیا ورنه کړلې. او زموږ علماو ته هم پته وه چې دا زموږ د منبر او د محراب او د ژبې د ازادۍ سودا ده. او دارالعلوم دیوبند بنیاد چې کېښودی کېدو، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتي صاحب رحمه الله 10 اصول وضع کړي، یو پکې دا و ویل ادارې به مونږ د سرکار د تعاون نه ازادي ساتو. او الحمدلله په دا بر صغیر کې د علماء دیوبند بچو تر اوسه پورې فقر او فاقې برداشت کړي دي، مشکلات یې برداشت کړي دي، د زمانې ظلم جبر سره مخامخ شوي دي، لیکن الحمدلله د دین ازادي، د منبر او محراب ازادي، د مدرسې د نصاب ازادي دا تر اوسه پورې چا نه نه ورکړي. او انشاءالله قیامت کې صبح تک د قیامت د سبا پورې به د هر ظلم جبر د هر تکلیف او مشکل مقابله کوي، خو دغه ازادي به چا ته په هېڅ قیمت نه ورکوي انشاءالله. بس مونږ او ستاسو مونږ سوچو دې وجې نه دا خو 10,000 وي، قسم دی که دا 10 لکه وي زمونږ د علماو به ورته په د مخ ورویشتې انشاءالله. تاسو کتلي وو دوی وې ویل عالم دپاره 10,000 روپۍ او دوی ورسره بل اعلان وکړو اجړاګانو دپاره 20,000 روپۍ مهال. په کومه معاشره کې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث ته عالم او قاری حافظ ته مونږ د یو اجړانو په کم نظر ګورو، د هغه سره رویه او سلوک دا وي، بیا په دغه معاشره کې مونږ تمه لرو چې مونږ ته به الله ښه ورځ راوښي. محترمو کله نه شي کېدی، د علماو ملګرتیا به کوو انشاءالله، د دوی سره به مالي جاني تعاون کوو به کله انشاءالله. بیا چې د قیامت په ورځ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو، ورته به ویلی شو د الله پیغمبر زه ډېر کمزوری وو، زما عملونه کمزوري وو، لیکن د الله پیغمبر یو عمل مې کړی و په هغې راته نن فخر دی. کله چې دنیا کفر راجمع شوې وه، زمونږ دیني مدرسې دا ادارې دا علما یې کمزوري کول. الله پیغمبره هغه وخت کې ما د خپل بچي د خولې لوڼۍ راغستې وه، ما له دوی سره شریکه کړې وه. الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و، د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو، هغه وخت کې ما د کربوړې کردار نو ادا کړی چې پوکیې کول د اور د تیزولو کوشش یې کوو، بلکې هغه وخت کې ما د هغه مارغه کردار ادا کړی و چې مخلوقه کې به یې اوبه راوړې په اور به یې ورشیندلې، چا ورته لاسکې اور خو به دې ډبري، هغه ورته ما ته پته ده چې اور به دې ډبري. خو لیکن زه سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام په ملګرو کې خپله نامه شامل وغواړل. الله پیغمبره کله چې د خلیل الله د سوځولو کوشش کېدو، هغه وخت کې زه د نمرود د ملګرو په صبرو کې نه وم ولاړ، زه د وخت د ابراهیم د ملګرو په صبرو کې ولاړم، زه د وخت د فرعون د ملګرو په صبرو کې نه وم ولاړ، زه د وخت د موسی د ملګرو په صبرو کې ولاړم. الله پیغمبره زه د دغه ظالمانو دغه مدرسې او جومات د ګیرې پګړۍ او د شملې د جومات مدرسې خانقاو د مرکز د دشمنانو په صبرو کې نه وم ولاړ، د ستا د دغه وارثانو دغه عالمانو قاریانو حافظانو چې د زمانې ظلم جبر سره مخامخ وو، مشکلات یې بللي وو، تکالیف یې قبول کړي وو، فقر و باقي برداشت کولې، په دا ټاټ او چټایي ژوند او زندګي تېروله. الله پیغمبره د ستا د دغه وارثانو سره په دغه ټاټ او چټایي په یو سب کې ولاړو. الحمدلله. نعره تکبیر، سربجم سربلند، جرأتمند غیرتمند، ودرېږو ورسره انشاءالله، ودرېږو ورسره انشاءالله، ملګرتیا به ورسره کوو انشاءالله، لږ په زوره انشاءالله. زه مفتي قاسم صاحب ته دغه علماو ته چې ختمونه یې کړي دي، تفسیر ختم هم شوی دی، دغه ماشومانو ته هم ختمونه کړي دي، زه هغوی ته مبارکباد پېښ کوم.
الله رب ذوالجلال دې د هغوی دغه محنت په خپل دربار یعنې کې قبول او منظور وګرځوي. ملک شاه نواز صاحب د هغوی وروڼو ته هغوی ته مبارکباد پیش کوم چې هغوی دغه سلسلې دلته جاري ساتلي دي. الله رب ذوالجلال دې د دې پوره اجرونو کې زموږ سره ملک جهانګیر صاحب رحم الله زموږ سره شریک کړي او د دې دغه جذبې ته دې الله رب ذوالجلال مزید دوام او استمرار نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله.